نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین، حدیث مبارک کې راځي درې کسان هغه دي چې د هغوی دعا الله پاک نه رد کوي، یعنې د هغوی دعا خامخا الله پاک قبلوي. کم دي؟ اول نمبر الصائم حتى يفطر، روجدار انسان تر دې چې هغه روژه ماته کړي. الله رب عزت دې روجدار چې کوم دی دا دعا قبلوي، چې د روژې په حالات کې څومره دعا غواړي الله پاک به انشاءالله قبلوي. دغه رنګې خاص کر بیا د روژه ماتې په وخت کې چې غواړي دا چې کوم دی الله پاک قبلوي. دویم نمبر والامام العادل، امام عادل نیک بادشاہ او انصافدار بادشاہ الله رب عزت دې دعا هم قبلوي، ځکه عام طور باندې هغه بادشاهان چې وي دا ظالمان وي، نو الله رب عزت د هغه نیک او د انصافدار بادشاہ دعا چې کوم دی الله پاک قبلوي. دریم نمبر ودعوة المظلوم، د مظلوم دعا چې بچا باندې ظلم کولی شي الله پاک د هغې هغه دعا قبلوي. او يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء، الله رب عزت دا دعا دا وریځونه چې کوم دی بر اوچتوي او دې ته د اسمان دروازې کولاوهلی شي، یعنې دا دعا چې کوم دی بر ځي، یعنې دا قبلولی شي. ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، او الله رب عزت فرمایي زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زه به خامخا ستا مدد کوم، اگر که څه وخت پس وي او څه وخت پکې لګي زه به خامخا ستا مدد کوم. یعنې د دغې روژهدار دعا، دغه رنګې د امام عادل دعا، دغه رنګې د مظلوم دعا الله رب عزت وایي زه به خامخا چې کوم دی دا قبلوم. نو محترمو، د روژې په حالات کې چې کوم دا روژې ورځې شپې دي، موږ له پکار دی چې موږ دعاګانې ډېرې غواړو چې الله رب عزت زموږ مغفرت وکړي، زموږ څومره مشکلات دي هغه حل کړي، پریشاني دي هغه الله پاک لرې کړي، کوم بیمارۍ راخورې شوي دي الله پاک